د هر قسم حاجت پوره کېدو دپاره او دغه رنګې د هر قسم مشکل د حل کولو دپاره د سهار د مانځه نه بعد او د ماښام د مانځه نه بعد څوک دا وظیفه پابندۍ سره کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مشکلات د ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک موږ او تاسو ټول د خپل اطاعت او د خپل فرمان بردارۍ دا محتاج ساتي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ډیره زیاته بهترینه ډیره زیات اعلی وظیفه ده، ځکه چې دوه ټکي دي. د دوو ټکو په ویلو باندې الله پاک به زموږ ټول حاجتونه دا پوره کوي. الله پاک به زموږ هر مراد دا پوره کوي. دغه رنګه زموږ څومره خواهشات دي دا به الله پاک په احسن او په ښکلې طریقې سره دا پوره کوي. او زموږ چې څومره مشکلات دي، مالی مشکلات دي، جاني مشکلات دي، دغه رنګې د رزق تنګسیا ده، دغه رنګې د دکان نه چلیدل دي، دغه رنګې په امتحان کې ناکامي ده، نو څومره چې مشکلات دي د دې ټولو د حل لپاره ټول مشکلات به الله پاک ختم کړي. او څومره زمونږ د رونو زمونږ د خویندو حاجات دي دا ټول حاجات به انشاءالله العزیز الله پاک دا پوره کړي. او څومره خواهشات زمونږ په زړونو کې دي، څومره خواهشات زمونږ هغه میندې چې د هغوی په زړونو کې خواهشات دي د بچو د ودونو کم ارمان دی، دغه رنګې زمونږ هغه رونو خویندې چې د هغوی رشتې لا نه دي شوي، دا هم محترم یو ډیر زیات لوی حاجت دی. که د هغې دپاره دا وظیفه شي د هر ماښام د مانځه نه بعد 100 پیرې دا وظیفه څوک کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ټول د زړه مرادونه، ټول امیدونه، تمې، خواهشات دا ټول به الله پاک محترمو دا پوره کوي. دغه رنګې حلال روزګار دا یو خواهش دی، دا یو حاجت دی. الله پاک به انسان ته حلال روزګار محترمو دا ورکړي. نو ډیره زیاته لنډه او ډیره زیاته شارټ کټ وظیفه ده، نو کوشش وکړه چې دا وظیفه په خپله مو کوئ، ملګرو سره هم دا شیر کوئ. وظیفه وړه ده خو د دې دوه شرطونه دي. یو شرط دا ده چې موږ 15 وخته مونځ پابندۍ سره کوو. دویم شرط دا چې د قرآن تلاوت شروع کو، روزانه یا رکوع وایو یا دغه رنګې پاو وایو، که پاو نشو ویلی یو رکوع وایو، که یو رکوع هم روزانه نشو ویلی نیمه رکوع دی وایو، که نیمه رکوع هم راته ډیره یو ګران نه یو آیت چې روزانه وایو انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. نو دا شو شرطونه. راځئ چې زه د وظیفې طرف ته. وظیفه داسې ده چې کله موږ د سهار مونځ وکړو یا کله موږ د ماښام مونځ وکړو، نو دا وظیفه د سهار مانځه نه بعد او د ماښام مانځه نه بعد دا کولی شي. نو 3 پیرې موږ درود شریف وایو، بیا به د هغې نه بعد یا رحمانو اغیثنی یا رحمانو اغیثنی، نو دا وظیفه به 100 پیرې وکړو، بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایو. نو خلاصه دا شوله چې د سهار مانځه نه بعد یا د ماښام د مانځه نه بعد یا رحمانو اغیثنی دا 100 پیرې ویل پکار دی، 100 پیرې، خو د هغې نه مخکې وروسته درود شریف دا ویل پکار دي. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ستاسو ټول مشکلات او ټولې پریشانۍ دا به حل کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.